موضوع باندې مسح کولو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردانو نه روایت دی اگر چې دغه مسله خو موږ ته قرآن کریم نه ثابت شوي نه ده قرآن کریم نه موږ ربستري نه ده او البته موږ احادیثو ته لاړو او کثیر تعداد سره موږ ته احادیث ملاو شو نو دغه خبره وکړي موږ ثابته شوه څه موضوع باندې مسح کول چې شی دي جایز دي اگر چې نورې فرقې دي دوی کې افراط تفریط ډېر زیات کړی دی چا یعنې دي څه سره په زوربو باندې خو بالکل نه کېږي څه په موضوع باندې هم نه کېږي صحیح ده او چا یعنې دي څه نه په جوربو باندې هم مسح کېږي او موضوع باندې هم مسح کېږي حتی کې څه خپې ته صرف کپړه بس واچوه دی باندې هم مسح کېږي زمونږ اهل سنت والجماعت دی اعتدال نه کار اخیسته دی اور اسلام دی هم اعتدال والا دی اهل سنت والجماعت فرمایي چې په موضوع باندې مسح جایز دی هر چې جوربین دي دو باندې مسح جایز نه دی او چې موضوع باندې مسح جایز قرار ګرځولې ده د دې ثبوت هم کثیر تعداد سره هغه موضوع هغه کوم ثبوت دی هغه احادیثو کې چې شی دی موجود د موضوع طریقه څه دی محل چې شی دی دغه شان مقدار یې څومره دی څومره مدت یې څومره دی دا ته مختصر غریب بیانوم موضوع محل څه کوم سار دی مغای د موضوع محل دی مطلب څه کله ته موضوع واچوي او موضوع دومره پکار دی چې د کومې ټخنې دي د هغه یې پټوي داسې کوم سار دی دوی باندې ته چې شی کولی شي موضوع هغه مسح کولی شي طریقه یې څه دی مختلف روایت راغلی دي لیکن امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه طریقه دغه دی دریګ دغه کومې ګوتې دي دو سره هغه مسح کول پکار دي مطلب د خپوسو کوم سرونه دي هغه نه به تو شروع وکړي لکه دا اوس مثال دغه ته خپا دی موضوع دې واچولې داسې راځي تر اینډ اخري سار ته ورسېږي او نور روایت هم راغلي دي څلورو ګوتو باندې هم ته مسح کولی شي داسې ښه طریقې سره سار ته دې ورسېږي اوس مدت به څومره وي مدت هم احادیثو نه روایت شوی دی مقیم دپاره 24 ګنټې دي 24 ګنټې کې ته موضوع مسح کولی شي هر شي مسافر دی مسافر دپاره 72 ګنټې دي مطلب 3 دن دي 3 شپې او 3 ورځې او مقیم دپاره 24 ګنټې دي اوس د دې ابتدا به کوم ځای نه شروع کېږي ابتدا به داسې طریقې سره شروع کېږي اول به ته ښې طریقې سره اوداس وکړې اوداس نه بعد به دغه موضوع ته واچوي موضوع څه کله ته واچولې بیا څه ته اوداس مات شو اوداس څنګه مات شو داسې نه ته ابتدا شروع شو اوس ورته بس خپل ټیم ورته ولګوه 24 ګنټې که مازدیګر پوره کېږي یا ماښام پوره کېږي یا ماسخوتان پوره کېږي بس 24 ګنټې د ستا مدت شو 24 ګنټې در باندې تېرې شوي خود به خود هغه څه کومه مسح دی هغه د هم ختمه شوه بیا به اثرینو دوباره اوداس هم وکړي او بیا به موضوع واچوي دغه شان مسافر دپاره 3 ورځې دي نه 3 ورځې مطلب 72 ګنټې مسافر دپاره ځي او مقیم دپاره 24 ګنټې راځي اوس که چیرې تا دا خبره وکړه څه ما خو اوداس هم وکړو او موضوع ابتدا هم شروع شوه اوس به داسې نه کوي چې ته بار بار هغه موضوع وباسې بس خپله مرضۍ دې وي که موضوع وباسې نه دا به ته 24 ګنټې به دغه موضوع تا اچولې وي او که چیرې موضوع د وبستلې اوداس د بیا مات شو اوداس به ته به موضوع به تا 24 ګنټې برقرار چولې وي 24 ګنټې نه لغنې هم ټیم مخکې دغه موضوع د وبستلې اوداس د هم ماتېږي او کوم مدت دی هغه د هم چې شو ختم شو صحیح ده اوس شرایط څه دي شرایط دغه دي چې په جوربین باندې مطلقا هغه مسح نه کېږي او موضوع داسې موضوع وي چې هغه چمړې ولی وي چمړې والا موضوع وي چې چمړې نه جوړې شوي وي نور عام کپړو نه دغه جوړې شوي نه وي یو شرط خو دغه دی دویم شرط دغه دی چې دا ته داسې موضوع واچوي چې ته ورباندې څې رڅې دغه تکلیف درته نه وي تلو راتلو کې
تا ته تکلیف محسوسیږي نه، مطلب ښې طریقې سره تور باندې مزال کولی شي.